من اعرض عنه فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله رب العزت فرمایي چې کوم انسان د قران نه مخ اړي، د قران نه اعراض کوي، نو په ورځ د قیامت باندې به دا انسان ځړون را پاسوم. بیا به دا انسان چړون را پاسي، نو دا به وایي چې رب لما حشرتني اعمى، زه دې ولې ړوند را پاسولم، په دنیا کې ما لیدل کولی شول. نو الله رب العزت ورته وفرمایي كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. دغه شانتي تا ته دنیا کې قران آیاتونه درغلیو، تا هغه هیر کړیو، په دی وجه ماته نن هیر کړی. د قران نه اعراض کول څه دي؟ نو د قران نه اعراض، د قران نه مخ اړول دغه مختلف صورتونه دي. یو د قران نه مخ اړول دادي چې ترک الایمان، په دې باندې ایمان پرې خودل، په قران ایمان نه راوړل. او دویم د قران نه مخ اړول، د قران نه اعراض داري ترک التلاوت، د قران مجید تلاوت نه کول. دریم د قران مجید نه اعراض کول دادي ترک العمل، په قران باندې عمل نه کول. او سلورم نمبر داري ترک التدبر، په قران په آیاتونو باندې سوچ او فکر نه کول. پنځم نمبر داري ترک الاستشفاء، د قران نه شفا نه اخیستل. او شپږم نمبر داري ترک التحاکم الیه، په قران باندې فیصله نه کول، خپل فیصله قران ته نه وړل، دغه مطابق فیصله نه کول په قران باندې، دام د قران نه مخ اړول. نو چې کوم انسان د قران نه مخ اړي، یو دارې نقصان به سي. نو نقصان به دای چې الله وی چې د انسان معیشت او ژوند دا بوله تنگ کم، د زندگی د دنیا کوم زندگی را دا بوله تنگ کم. او دویم مطلب دارې چې د قبر زندگی به ولا تنگ کم. او دریم نقصان داري چې په ورځ د قیامت باندې به دا انسان ړوند نه پاسون. په دې وجه باندې د قران تلاوت کول، قران باندې عمل کول، په قران کې سوچ او فکر کول، د قران د فیصلو کتاب جوړول، دغه شان د قران نه شفا اغستل. کله چې مون په دې باندې عمل کوو، ورځ د قیامت باندې به زمون زندگی ډیره مزیدار وي. الله رب العزت په زمون سره بالکل آسان حساب کتاب وکي. الله بران راضي وي. الله تعالی دې مون په قران باندې عمل کولو توفیق راکړي.